یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نه چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شوه د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 10 ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې یې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو هغه ښځې یې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ منډې په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلو دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړئ لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړئ پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړئ هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سای به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ خدای مار نه کا سړي توب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي